پیغمبر اخلاق ډېر مزیدار دي او چت اخلاق دي ستا دا غي مثالونه تاسو ته ویما هغه مشهور واقعه د نبی اسلام د غزوې نه د جهاد روان دي ذات الرقاع جنگ دی او دا غي د نبی اسلام واپس راتلو نو پلار کې ګرمي ډېر زیات او جابر سي وای ډېر سخت ګرمي وا وای پلار کې د کیکرو یو باغ یو ځنګل راغی کیکر دی او نبی صلی الله علیه وسلم وی چلکه خوارش د کیکرو د بوټو لاندې ځان له سوري ګوري او سم له آرام وکي او چې کله دا سوري موري راستانه شول او دا غرمه ختم شو بیا به سفر کو جابر سی وی موږ یو غټ کیکرو مونږ چېرې دا غي سوري ډېر نبی صلی الله علیه وسلم دا غي لاندې سم له آرام وکي نبی صلی الله علیه وسلم راغی او دا تور خپل راواغستل هغه د کیکر دی بوټي تبر زوړند کړله او سم لاست حدیث کې راځي د پیغمبرانو خوب داسې وی چې سترګې ودکیږي زړه یخي کش کړه باندې پوي غورس ابن الحارث په نوم باندې یو کس راغی غیر مسلم پټ پټ په قلار باندې راغی نبی اسلام سترګې ودی نه او د خپل په کشاري باندې پوه شو نبی اسلام سترګې کلاو کړل نو د نبی اسلام توري تلاسه چولیو او دا نیام نو دا کاټې نه راځتلو په لاس کې تور ده او نبی صلی الله علیه وسلم چې سترګې کلاو کړلې وای دا ورته چې مې يمنعک مني نبی اسلام ته زمانہ باندې سوق بچ کی نو حدیثونو کې مختلف خبر راغلی یو حدیث خدا دې په دې دوران کې جبرئیل راغی د سینې کې ول سوق ورکو دا نه تور پرې وتله یو روایت پکې دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې الله به مې بچ کی دا الله دنوم دا ورېدو سره دغه د لاس ته تور غورځیدله او دریم روایت پکې دام ده چې په دې دوران کې صحابه کرام خبر شو رامنډ کړل چې نبی صلی الله علیه وسلم په سوق راغلی دی نو چې صحابه کرام یې ولیدل نو تورې کې خودله نبی صلی الله علیه وسلم راوغسته درېونه خبره ټیک دي د الله نوم مورید لري صحابه کرام امرال جبريل په سوق باندې مواله دی او نبی صلی الله علیه وسلم راوغسته وي ته وای وي مې يمنعک مني لانت به زمانه سوق بچ کی زه خدای الله بچ پرم تا برنه سوق بچ کی هغه پر پیدوش او نبی علیہ السلام ته کن خیر اخذ یا ابو القاسم دا ترک لکونی سما په خوګ نه کی چرته و مې نه چرته پی رپیدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترک یې خدای لوی زما معاف کړي زه معاف کړي مې و دا روان دی شاته ګوري چې دغه د وستره به صحابه کرام راضي وجنه مې دغه د ما سوق نسی حتی چې رسول الله د نظر نه پناه شو او په منډه باندې کلی تلاړو و چې کلی تلاړ ټول کلیواله را جمع کړ ټول کلیوال ګوره جنگ په دغه ځای کې شوی دی او دغه کلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله دا ملګری لاړو هغه ورسوي ملګرو ته چې تاسو خبرې زستاسو خواله د چا د کم زین رالما جئتکم من عند خیر الناس زستاسو خواله د دنیا د ټول بهترین انسان د خوانه راغلم ما په خپل یقین کې وجلو او چې کله هغه تور په لاس کې راواغسل زه معاف کړم او زمانه یریدوهم نو ټول قوم راغی په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو د رسول الله کردار بهترین کردار د نبی صلی الله علیه وسلم د دین علاوه یو حدیث د سید نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ روان دی ډیر زیات غالبا د حنین غزا ده ځکه ډېر لوی غنیمت ته په دې جنگ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په مدینه ته رانږدې شو نو په دې لار کې باندې چان دي دا د باندو کندو خلک د تعلیم یافته نه دي د نبی علیہ السلام په ادب نه پویدل نبی علیہ السلام صداګړي وزیری ډېر زیات زرګونو په تعداد و دې خلکو را منډه کړل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره ډېری وزیر روان کړي موږ له به راکې یو باندې چراغه وی نبی علیہ السلام ته و چې دا چرته وي دا غنیمت کې راوستي مال و ترانه کې وویل نبی علیہ السلام یې سپې کوي حاجت من یما وی دا ټولی بوزا دا سه 2-300 غړي ویل ټولی بوزا وی خان درا پسې مو زما یو پکار دا یو بيزر لراکه په کور کې سلنګ نشته نبی علیہ السلام دا الله رسول چا بس خان دی نه دا ټول رمضان ځان سره بوزا 200 بيزي ځان سره بوزا وی هغه شاته ګوري او دا بيزي رواني کړی دي حتی چې کور ته ورسوه حیران دی چې ماته یو بيزه غوښتلې وا او مالې په سونو باندې راکړلې نو چې کلی تلاړو وی کلیوال وی دا چرته وی ویلا په دلاره باندې پلانې روان وغیرہ لراکړ ټول کلیوال رامنډ کړی چې منګ له موسراکی صدقان خلق دی هغه چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لار کې راګیر کو او ټول پسې لکه ماشومان د اختر په ورځ دا سړی دا پیسې تقسیمې کړه ماشومان دې جب تور دانګي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولار دی دا ټول خلق رالو بالکل نږدې و سودرېدل نو د نبی علیہ السلام لارې بند کړله نو رسول الله شاته روان شو بده کې شاته کې کړی یو غنه دا بوټه دی هغه د نبی علیہ السلام دا صادر ونیو چې صادر یې ونیو دا باندې چرالو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې څنګه سانو دا صادر یو طرف ته ونیو سره بل طرف ته او د نبی علیہ السلام دا مړې په داسې خپه کړله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اتونی ردای یاتونی صادر را ته پرې دی صادر را ته پرې دی نشترا سره تقسیم میکړلې بیا ورته چې زما د الله په ذات باندې قسمی که زما سره د دې کې کرو د بوټو د غنو په اندازه باندې مګړي بيزي وکنه دا به بستاسو به مې تقسیم کړی وي ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا تاسو ماته نه بوزدل ویلې نه به بخیل وي خو نشترا سره دا ټول مال په هغه کې تقسیم کو دا د نبی صلی الله علیه وسلم کردار